بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نوم د الله سره. د اف ام 93 ریډیو دلبر غږ دی او زه خالد منصور یم. ګران اوریدونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده، زمونږ دا پروګرام چې دی د هر ګل په ورځ باندې د 4 بجو نه تر 6 بجو پورې د اف ام 93 ریډیو دلبر د سټوډیو نه نیغ په نیغه د هوا په چپو تاسو ته مونږه پیش کوو. په دې پروګرام کې مونږ په روانو چارو باندې خبرې اترې کوو. ورسره زمونږ درانه خواږه میلمانه چې دي هغه مو پروګرام ته راغواړو. زمونږ ننني میلمانه چې دي زمونږ لپاره ډېر زیات مهم دي او مهم په دې لړ کې دي چې یو خو تاسو د هغوی سره علاقه ډېره زیاته ده، جان پهچان هم ورسره ډېر زیات دی. دویم نمبر د هغې کار چې دی نو د هغې کار تاسو له خبرتیا درکول دي. خو نن د هغې خبرتیا نه علاوه ستاسو د خلکو په یو پرزور فرمایش باندې به دلته کې به چې کله مونږه په عوامي مسایلو باندې څه خبرې اترې کولې نو تاسو به چا نه چا به پکې ناګانه ټلیفون وکړو چې یاره تاسو په خپله ولې ورته نه ودرېږئ. نو نن به په هغې خبرو باندې خبرې کوو. نن به په دې باندې خبرې کوو چې زمونږ په پښتونخوا کې په خصوصي توګه او په 400 کې په خصوصي توګه په پښتونخوا کې په عمومي توګه باندې د ووټ یا د الیکشن چې دی څه صورت حال دی، پارټۍ چې دی په کوم پوزیشن باندې دي، د چا کوم ځای کې څه پوزیشن ښه دی، د چا کوم ځای کې نه دی ښه، د پارټو ترمنځ چې دننه کوم اختلافات دي په هغې باندې به خبرې اترې کوو. او ورسره به په دې باندې هم خبرې کوو چې ایوب خان شیرپو د کرین د نښې نه ولاړ دی نو د ده څه پوزیشن دی. نو څنګه چې ګران اردوونکو ما تاسو ته په انټرو کې خبره واضحه کړه، زه چې تاسو په خبره پوه شوي. ما سره په ننني پروګرام کې زما استاد یو موجود دی، بلکې د ډېرو صحافیانو استاد بابای صحافت نصرت حسین توپان صاحب موږ سره په پروګرام کې موجود دی. سر پروګرام کې ته هرکلی وایم. ډېره مننه خالد منصور به ستاسو د ریډیو دلبر د پوره ټیم. مننه. ایوب خان شیرپو تا ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم. تا به د حمزه بابا په دې شعر سره رامد وکړم چې هغه وایي چې زه بیا د تلکسات په سوی مسرانیر شو. مننه کوم خالد منصور چې څومره کتونکي دې وخت کې مونږ اوري یا ګوري ما نو ټولو ته سلامونه وایم او د دلبر رادیو یو جهان مننه کوم. یقینا خپل حق ادا کوي او ما سره ډېره مینه کوي. د حمزه بابا هغه شعر رایاد شو چې ځان میلمه راته په خپل کور کې ښکارېږي، ځان میلمه راته په خپل کور کې ښکارېږي لکه تلې په سفر و میزبان راغی. نو دا خو ستا د میزبانۍ کورسی ده، ستا د میلمتوب نه دی. خو به هر حال نن زمونږ میلمه توپان صاحب د پروګرام شروع به زه ستاسو نه وکړم. په خیبر پښتونخوا کې په ټول ملک کې د الیکشن اعلان چې دی نو دا په 8 فروری شوی دی. خو تر دې دمه د الیکشن ګهماګهمي په نظر باندې نه راځي. ستاسو سینې چې آیا د الیکشن چې څنګه به مخکې الیکشن وي هغسې د الیکشن هغه تودوالی لا نشته دی په ګراوند باندې، څه وجه کیدی شي؟ خالد منصور به ډېره مننه. ډېر اهم ټاپک دی. تر کومه پورې چې د الیکشن صورتحال دی نو که موږ د تیر شوو انتخاباتو په رڼا کې ګورو نو مخکې به مطلب دا دی چې په ملک کې الیکشن و نو 2-3 میاشتې مخکې به سرګرمۍ وي او ځای په ځای به میټینګز کارنر میټینګز او شمولیتونه پروګرامونه دا به هم کېدل. خو دا د بدقسمتۍ نه یو خو مختلف سیاسي جماعتونه زیات وخت په عدالتونو کې تیر شو، بل په زیات خلک په دې کې دغه چې یاره په دې ملک کې الیکشن کېږي که نه کېږي. ځکه دا فیصله د سپریم کورټ ته خو د دې نه مخکې سپریم کورټ یو فیصله کړې وه، په هغې هم عمل درآمد نه و چې 14 مۍ د انتخاباتو اعلان شوی. او بل مطلب دا خالد منصور وایي خلک دومره مایوسه دي، دومره یو که ته سوچو کې ستا په عمل کې موجوده مرکزي حکومت 4 واړه صوبایي حکومت دا غیر آییني دي. ځکه چې د نګران ګورنمنټ ټایم چې کوم دی دا د آیین مطابق 90 دن دی او دا به صرف د الیکشن پروسس او الیکشن کمیشن سپورټ کولو د هغه څه کمی وي هغه ورته پوره کولو. خو د بدقسمتۍ نه چې څه حالات دي هغه د هر چا مخکې دي، د دې تپوس نشته چې دا غیر آییني اقدامات ولې کېږي. نو خلک مایوسه دي. کاندیډیټ چې کوم دی کاندیډیټ هم مایوسه دي. کاندیډیټ ولې مایوسه دي؟ کاندیډیټ په دې مایوسه دی چې یاره واله پارټي ټیکټ راکوي که نه راکوي. لکه د ړومبو ورځو نه چې کله نه داخله شروع شو نو هر سړي حیثیت داسې و چې په خپل پام کې لیکلي وو چې زه د دې پارټۍ کاندیډیټ یم، خو څه پروف نه و هغه سره. ځکه چې الیکشن شډول خپل پراسې دی هغه پروف په مطلب دا دی چې ورکوي لکه بله ورځ په 11 تاریخ مطلب دا دی چې د هغې هغه ټایم و. نو دغلته هم خلک مایوس وو. بیا خلک په دې مایوس وو چې د الیکشن کېږي که نه کېږي. ښه بیا په علاقه کې مطلب دا دی هر کاندیډیټ په علاقه کې د خلکو سره سام ناکول دا ډېر ګران کار دی. ځکه چې موجوده وخت کې په ملک کې د مهنګایۍ کم لهر دی،
په هر علاقه کې مطلب دا دی د لوډ شیډینګ د بجلی د ګیس او د دواړو د ګیس هم او د بجلی چې که ته لاړ شې په علاقو وګرځې خالد منصور به یې مونږ وګرځېدو بعضې ځایونو کې خلکو دا فیصله کړې چې منګوټ نه پول کوو بعضې ځایونو کې خلکو هلته چاټ لګولی چې بجلی دو ووټلو چا لیکلي چې ګیس دو ووټلو د علف خان روډ سره بعضې ځایونو کې د ده په وجه هغه چاټونه ماټونه کوم شو هغه ارادې هم د خلکو چینج شوې چې یاره ته راغلې نو بیا به مونږ وټ پول کوو خصوصا تا له به درکوو کرین له به ورکوو خو اوورال خبره چې کې د ملک یا د صوبې خدې خوا لا اینډ اډر مسله هم ده ستا د کے پي او د بلوچستان لا اینډ اډر صورتحال دومره مایوس کن دی دومره په سینټ کې یو ځل قرارداد پاس شو حالان کې د سپریم کورټ ډیسیژن چې راشي بیا د سینټ ته قرارداد هېڅ حیثیت نشته اوس پرون بیا قرارداد پیش شوی دی چې الیکشن دې ملتوي شي نو مختلفې حربې د الیکشن د پاره هم دغه کېږي چې الیکشن ملتوي خبره به شي مخ پر وړاندې باندې تاسو سره بوزو خو الف خان شیرپو طرف ته راځم الف خان شیرپو دا مشران یو متل کوي د چرګ د مالګې د سټلو سره سویمه ده دا دونه غمونه د لالګو چې لاوسته پکې نور غم په سر راواغشت وټونو ته پکې ودرېدې تا خو به سور وزونه په خلکو تم دا پته ده او په پروګرامونو کې به دا خبره واضحه کړي په ډاګه کړي خو لږې زمونږ اوریدونکو ته زما د پروګرام اوریدونکو ته هم لږه بلکې ماته په خصوصي توګه واضحه کړه چې اخر داسې څه چلو شو چې تام پکې وي چې راشه زه پکې الیکشن کوم خالد منصور ډیره زیاته مننه کوم ستام سالانه وه خو دلته کې د محبوب سلمان شاه انعامجي او د ریډیو چې څونه ملګري وو د هغوی سلا وه خو یو ستا پکې نه وه او بیا چې کوم دی توپان صاحب هم سلانه وه داسې فیض محمد چې کوم دی یا زمونږ نور څونه صحافیان دي پرون سرتایي صاحب سره ملو شم سبزلي ترین سره ملو شم نو ټولو صحافیانو سره نو ډېر راته وي چې به ډېر ښه کار دی کړی دی یو خو خلکو وی چې یاره د صحافي چې کوم دی نو د الیکشن سره او سیاست سره څه کار دی نو زه دا خبره کوم چې د صحافي نه په دې سیاست او په د الیکشن په الیکشن خو نه لکه الیکشن څه وسایل غواړي زه چې چېرته هم لاړ شم نو زه ورته یم زه سیاسي خبرې نه کوم خو په خدمت یقین ساتم خدمت به همداسې بېلوسه کوم چې هغه به مثالي وي بیا به ډېرو خلکو وي چېرې دا خو ان پي سره دی دا قومي وطن پارټۍ سره دی دا دې پارټۍ سره دی ځکه چې موږ خو به د هر چا پرچار کوو په دې ورځو کې موږ 30,000 50,000 پورې ورځ به ګټله او ګرماګرمي چې دا تاسو وایه نشته نو هغه به دلبر نیوز ما ګرم کړي یو ډېر سیسټم به روانو سوشل میډیا هم ګرم وه په ټي وي هم پروګرامونه روانو نو دغه هم د صحافي او کردار او هغه سرګرمو کې یو کمالات و چې هغه شانتي نو چا پسې وي چا پسې وي جوابونه به ورکړی کېدله نو په بعضې خبرې چې هغه د ریډیو د لارې نقل کېږي بعضې خبرې چې د ټي وي د لارې خل نه شوي بعضې خبرې چې هغه د سوشل میډیا یا د اخبار د لارې خل نه شوي هغه د اسمبلی د لارې خل کېږي نو د اسمبلی د دغه تک فیصله مې وکړه د یو داسې پارټۍ نه مې فیصله وکړه چې بالکل د زیرو نه مې دلته کې سټارټ واغسته او هېڅ قسمه ما سره هغه تنظیم نشته دی لکه دا داسې ده چې بس په آزاد حیثیت باندې خو چې بیا هم خلکو ته وویل لکه د کمې پارټۍ نه نو ورته وي د حضور صلی الله علیه وسلم د عاشقانو د پارټۍ نه په ساده ژبه کې دغه پارټۍ په دې مشهورتیا کېږي بیا اتحاد چا سره نه کوي اتحاد چا سره وکړه نو دې د خلکو په دغه کې دې غلون او دې لوټیرونه خو موږ داسې تنګ چې له دوی سره موږ اتحاد وکړو یا دوی له موږ بیا ووټ ورکړو نو هغه باب ما باندې که چېرې یو داسې پارټۍ نه چې هغه سره تنظیم هم دی هغه سره ووټ هم دی بل چیلنجي مې دا هم دغه کړه چې موږ د میډیا خلکو په سوشل میډیا باندې تحریک لبیک نوم هم نشي لیکلی نو په دغه لحاظ سره چې کوم دی نو موږ دغه پارټۍ ته رالو خو یقین او باور هم دا چې یو خو آخرت ښه شي یو ډېر ګناهګار یو او خو په دنیا کې دا وي د چاره باندې قدغن نشته ځکه چې هغوی صرف په خدمت باندې یقین ساتي هغوی چې مسلمان دی خدمت یې وکړه په دغه سیلاب کې چې کوم دی د کروڑه روپو سامانونه زما په لاس باندې تقسیم شوي دي په دې وخت کې موږ 1000 کورونه جوړو چې کوم حکومتونه اعلانونه د کورونه کړو په 400 کې دې وخت کې موږ 1000 کورونه غریبانانو له جوړو د یو غریب خو پکې کار شي چې کم کړي ته لزمه نو زه ورته سوچ په اجتماعي لرو نو زما کامیابی یقیني ده او کار به زه ستاسو کوم نو په دغه وجه باندې سیاست کې د پکې ښودل او د الیکشن کې برخه واخیسته خان ستانه به زما پوښتنه ورپسې دا وي چې الیکشن خو آسان کار نه دی دا خو ډېر لوی سرمایه غواړي ډېر لوی پیسې غواړي ډېر اوږد د ګاډي غواړي او دغه څیزونه خو تا سره تر دې د موږ دا به د کوم ځای راوړي ته به موږ له دې جواب راکړې خو زه طوفان صاحب طرف ته ځم او طوفان صاحب نه دا تپوس کوم چې تاسو کومې خبرې وکړې د لا اینډ آرډر مسله تاسو یاد کړه د موسم مسله پکې راغله د کینډیډیټو ته د ټیکټ ته نه میلاوېدو د میلاوېدو مسله پکې راغله دا ټولې خبرې خو د 13 فروری پورې دا ټولې خبرې چې دي نو دا ختمې شوې
د 13 فروری نه پس جنوري 13 جنوري پورې دا خبره ختمه شوې او فاینل لیسټونه ولګېدل که د چاړه خو کړو بدو هر چاته خپل نه خیلاټ شو دغه شو د هغې نه که مونږ ویل وګورو نو تاسو په پښتونخوا کې وګورئ لکه عوامي نیشنل پارټي چې د هغې چغې وایي چې مونږ الیکشن ته تیار یو هغوی د الیکشن دپاره وایي چې مید ډیلی کېږي په خپل ټایم دی وشي خو تر دې دمه د هغې هغسې دغه په ګراوند باندې نه ښکاري قومي وطن پارټي چې د هغسې په لکه دا زموږ غټې د صوبې چې کومې پارټۍ دي که نور څومره ګوندونه دي ما ته ده ووایي چې یاره لکه د دې ټول ارسو اوس خو هغه خبرې ختمې شوې اوس خو کمپین شروع شو په واضحه توګه باندې اوس تاسو سینې چې یاره د کومې پارټۍ چې دی نو کمپین چې دی دا تاسو ته ښکاري چې دا شروع دی او نورې پارټۍ به اوس د دې نه پس شروع کوي نو اکټیویټي خو که ګورو نو په تنظیمي لحاظ سره مطلب دا دی چې دې وخت کې په ټاپ نیشنل پارټي په تنظیمي شکل کې مطلب دا دی مختلف ځایونو کې شمولیتونه کارنر میټینګ روان دي د هغوی خالد منصور به په انتخابي مهم کې هغه پارټي کامیاب وي مطلب دا دی کار ورته لږ اساني ګټ او تاوان مطلب دا دی چې د الیکشن صورتحال داسې پاټ فروری الیکشن دی نو حالات چې پورې مطلب دا دی دغه کېدی شي که نه دې وخت کې پته نه لګي چې د چا پوزیشن ښه او د چا خراب دی خو تر کومې پورې چې د اکټیویټي نو اکټیویټي هغې پارټۍ ته اساني چې د چا مطلب دا دی په هغه علاقه کې تنظیمونه یوازې د تحصیل د ضلعې تنظیم د خبره نه کوم د ویلج او د یوسي او دا د مختلفو سیاسي جماعتونو مطلب داري چې نشته په 400 کې دا مسله اسانه لګه عوامي نیشنل ګوند ته جماعت اسلامي مطلب داري چې هغوی په تنظیمي سطح باندې اکټیویټي روان دي باقي مطلب داري چې مسلم لیگ نون دی نو هغه هم په یو حلقه کې روان دي په پی کې 64 کې قومي وطن پارټي چې کومه ده نو هغه تنګي سایډ ته کوم اړخ نه چې افتاب خان ولاړ دی او سکندر حیات شیرپو ولاړ دی نو هغه اړخ ته اکټیویټي په نظر راځي دغسې مطلب داري پی ټي آی چې کومه وه نو هغه خو تر اوسه پورې خو کانډیډیټ زیات وو اوس پته ولګېده چې ټیکټ مطلب داري چاته میلاو شو نښه چاته میلاو شوه هغې هم یو مطلب داري مایوسي پیدا کړې ده خو به هر حال د هغه پارټۍ کانډیډیټ چې کوم دی نو مطلب داري هغه هم پیري چې ټیکټ ماته میلاوري او ورکر هم پته ده چې مطلب داري زمونږ د پارټۍ د طرف نه نښه بیا لره ستاسو د خبره مطلب دا دی چې نن سبا په ګراوند باندې تاسو ته صرف عوامي نیشنل پارټي داسې ښکاري چې دوی ټیکټونه هم په وخت اناونس کړي دي او دوی لګیا دي په یو منظمه طریقې سره په سناسب صورت کې خپل کمپین پیل کړی دی بالکل صحیح الف خان شیرپو الیکشن آسان کار نه دی مسلمان ډېر لوی سرمایه غواړي ګاډي غواړي ټوپک مار غواړي طوفان صاحب غریب تا نغه کړی دی دا به د کوم ځای نه به دا دونه پیسې پوره کوي یاره دا سوال خو چې طوفان صاحب نه کړو نه به ډېر ښه جواب در کړو چې بعضې ټایم کې به سترګو کې اوښکې م راشي خو خفه م شو خو بس مونږ ویو مړی ماته میدان ته م رادانګلي صرف دې خلکو ته ولاړ یو دا هم غټه خبره ده ستاسو خبره ټیک ده تر دې وخته پورې زما پلیکس نشته ما له یو پلیکس یو دغه جوړ کړی دی نه ما په دې ګاډي شاته لګولې لا پلیکس نشته خو پرون مړه داسې خوشحاله شو چې زموږ د تحریک کارکنان نه دي هغوی یو درې پکې وي مونږ دیاړی له ځو خو مونږ به د الیکشنه پورې نورې دیاړی نه کړو تاله به ګرځو نو هغوی بیا یو درې نور رالل هغوی دا پرمه جوړه کړله نو په دیوال به ږدي او سپری به پې کوي نو هغوی چې کرین به ترې جوړوي نو دغه کرین به انشاءالله ځای په ځای ته رسي په کمو وسایلو باندې الیکشن کیږي دا نه چې نه کیږي لکه نن خبره ته کوم نن خبره ستا پلیکس نشته نو ته به د دومره لوی القی ته به ته ځان څنګه راسې هغې کې خدای پاک ماله دلبر ریډیو چې کوم دی د دې منیجمنټ او ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې زما اواز الحمدلله هر ځای ته رسېدلی دی چې الف خان شیرپوم دی میدان ته رادانګلي دي ډېر خلک راته وایي چې کېننې ډېر غټ غټ لالیچونه هم رالل ډېر غټ غټ لالیچونه هم رالل خیران به شي چې انویسټمنټ هم خلکه کوي خو بیا به د دغې خلکو چې کوم دي دا نن چې خلکو له دا اپلیکسونه لګي دا ورله څوک لګوي څه په خپله لګوي هغوی سره ټیکو خبرې شوي دي ما توپان صاحب ته وایي چې دا کم کمیشن چې دي په دې کمیشنو باندې ډېر زیات چې کوم دی نو زه کار کولی شم نو انشاءالله دې نه پس چې کوم دی نو پلیکس هم جوړ شي د دې نه پس چې کوم دی جنډه هم موږ ځای کې ودرو او دا د کارکنانو په وساطت باندې خپله هېڅ نو خو نن ما ته یو هفتې نه چې کوم دی 400 په جیل کې دوایانو کمې و او مریضانو ته ډېر زیات تکلیف و په لاس باندې دا سټیم ته دارې بالکل دا سټیم لګېدلی په دې سوشل میډیا هم دې خلکو ته ښیم چې زه دا تاسو رانه تپوس وم چې دا سټیم د څه دی په دې پیسو باندې ما ځان له ډېر پلیکسونه جوړولی شو خو ما ته هغه مسله ډېره ښه ښکارېده او ما نه بیا رفاقت الله انټرویو اخیسته نو ما چې نن دونه غټ غټ پلیکسونه لګي که نه په دې د یوې یتیمې خور واده هم کېږي د هغې د جخیز سامان هم پې
کیدی شي د یو علاج هم په کیدی شي یو یتیم له په داخله هم کیدی شي خو دا خلک دا نه غواړي په دې ورځو کې صرف دا غریب ورته رایات شي یا دا کلیوال خلک غاړې ورکوي غم خاده جنازې دام ډېرې مضبوطې وي خو زه دې خلکو تم چې څوک د چا غم لور شي کنه نو جنازه چې کومه ده دا ثواب دی خو چا پکې برخه واغستله نو موږ صرف څه یاره زما جنازې له خو نه دی راغلی خو چې جنازې له مې راغلو نو ووټ مې ورکو خو جنازې دې ته سوچ نه کوي چې زما په دې کلي کې د اجتماعي دومره غټه مسله ده دلته زمیندارانو ته مسله ده دلته د بیچو کې مسله ده دلته په دې سکول کې مسله ده دا وړو کې شانتي نیم کیلومتر سړک دی دا خراب دی خلکو ته تکلیف دی چې ته خبر هم نه ته دې ټیم کې مال ووټ راکې ته بس بیا په آرام کینه 15 کاله بیا زما کار دی چې ماته د علاقې مسلې معلومې دي چې زه هغه مسلې خلک مو یو تاریخ راقم کوم چې خلک خبر هم نه چیرې دا چا کړی دا خلب خان شیرپور راغلی او زه په دې کې پتا سي احسان کوم سره جیب خو نه کوم هم دغه حکومت او زما د ټیکسونو پیسې دو پتا باندې لګوم نو دلته کې خو ترانسفارمر لګي نو غټ غټ بورډ به لګولي به وابړې والا وي دا غي په پاند به په سرکاري دغه وي بورډ به پیدا لګیدلی وي دغه خلک وي ماته ترانسفارمر لګیدلی نو موږ ترانسفارمر او دی را دغه شو اجتماعي سوچ هغه ختم شوی دی نو زه وایم چې دی وخت ما سره 1 لک روپۍ وي کنه نو چې صرف د ګاډي کې مې تیل وي چې زه کوسې لزان ورسوم زه خلکو له ور رسوم اکثر چې کم دینو پرون مونږ یو ځای کې ودرېدو بس هغه ټیم کې مونږ سوچ کو خو دی خلکو ته صرف دا وایم چې میدان ته مې را دانګلي نه را سره ټوپک شته نه را سره تنظیم شته نه را سره ډېر خلک شته دي ځان له یو کلي ته ورشم خدای د دې خلکو ډېر قدر وکړي ډېر عزت مې کوي او چې کومې وعدې ګاټې را سره کېږي نو انشاءالله پی کې 65 مې ګټلې ده او په اینه کې هم چې کوم دنو کاپي وټخلم خو چې په خپل وعدو باندې را سره داخل کا ودرېدل او دې خلکو ته مې دا وي چې مایوسه کوم ممنوع یو ټیسټینګ کیس واخلې چې یاره هغې خلکو نه هم د انتقام اخیستی شي چې دا خانان چې کم دي چې 12 بجې د خوبه راپاسي بیا په ګنټه کې میک اپ کوي بیا چې تیار شي ته ورته 2 غنټه او 3 غنټې انتظار کې چې موږ دوی ته ښودلی شو چې موږ داسې غریب هم اسمبلی ته لیږلی شو چې بیا د پاره ټیک وي ستاسو خدمت ته چې کم دی نو ملا یې تړلي وي چې ستاسو خدمت کوي دویم دا ده چې په دې باندې نه چې یاره مال راغلی نه دی مال یې کړي څه دي تپوس وکړه چې تا د علاقې له څه کړي د خپلې حلقې سوچ پکار دی چې زما د حلقې ترقي څه کولی شي زما غټه دغه چې ده هغه د خلک د سیلاب نه بچ کول دي دی خلکو ته دا شابړې خلکه دا شلګره چې کومه زه دې خلکو ته وګورم فصلونه چې کوم دي په دوی بو کې دوی ته خوره نه ملاویږي دوی ته هېڅ قسمه چې کوم دی نو داسې دوی ته مسایل پیدا کړي دي خو وسایل یې نه دي ورکړي دی خلکو له نو زه یم چې زه دې خلکو له وسایل ورکړم او د مسایل ته په دې کرن کې اوچت کړم د خیالي سین ته ولمه او هغه خلک چې هغه د ولس سره زیاتې کوي ظلم کوي یا دا انتظامیه نه ده اسې چوله به لاړ شي نو هغه به ځانه پلاتون بیل جوړ کړي وي چې هغه ته به ناست دی هلکه زما په ټکس باندې نوکر یې زه ستا نخرې اړو منم نه نو چې کم یې نه وي نو چې داسې یو ټنګ تی وباسمه چې دغه تاڼې نه را بار کومه همدا کام به راسره وي خو دلته کې ایسې ده چې لاړ شي هغه موډ ټیک نه دی کور کې جګړه کړې ده یاره سبا راشه هلکه دا غریب سړی د کم وخت نه راغلی اوس دا خلک ورسره تعلقات نه خرابوي ولې نه خرابوي چې یو یې خو د بجلۍ څلور لینونه اجرو ته راغلی وي بل ناجیزه وسلې ګرځوي نو پولیس نه خفه کوي بل یې داسې دنده چلی چې هغه زموږ د بچو پنده وي نو دغه انتظامیه نه خفه کوي زمانه نه څه پاتې کېږي او نه مې دې خلکو ته ضرورت شته دی او نه ضرورت ګڼمه زما له به جایز کار کوي ناجیزه کار به نه زه کوم او نه ناجیزه خلکو شپارس کوم او نه ناجیزه خلکو سره تر اوسه په دې 40 کاله صحافتي دور کې زما د عمرزو تاڼه ده او د ماضي کې چې څومره سي چوګان پاتې شوي دي وردي کې قسم چې علب خان شیرپور چرته کال کړي چې دا پرېږده دا ګیر کا کله مې داسې نه دي کړی نه داسې غواړم زه چې سارم د کوره روزم د خدای چاته مې ضرورت مې راولي نو خو نن زه ډېرې خرچې وکړم نو بیا به زه په دې سوچ کې یم چې لاول به دا سر کوم نو بیا به د قام مسلې دا کوم د کم ټیکهدار چې په ما انویسټمنټ کوي نو هغه له به ټیکې ورکوم چې هغه پکې بیا کمیشن اخلي او بل ټیکهدار ته پکې بیا کار پرېږدي بل کومه نه چې کم کار کېږي چې تحریک لبیک ناره چې کومه ده نو هغې کې فریب نشته دوکه نشته په ساده ژبه کې ورته چې د حضور د عاشقانو پارټي وایي نو کارکون یې چې کم دی غریب دی خو مخلص دی بل خالد منصور صاحب زما دی وخت کې کیم کورن اکبرپور خلک اوري په خبره کومه خو زما امیرم چې کم دی صوبایي امیر نام صدلر زینرم د دې 400 دی په مرزو کې ناستي ډاکټر محمد شفیق صاحب دا یو ما ته پر ډیر خټ اپشن دی او قام د پارم دی توپان صاحب طرف ته توپان صاحب مونږ او کتل چې د صوبې په کچ باندې کوم ګورو جمعیت العلماء اسلام
د هغې کې په بعضې ځینو کې په پارټۍ کې د کینډیډیټو ترمنځ اختلافات ښکاره په نظر باندې راغلي دغسې که موږ وګورو نو په پاکستان تحریک انصاف کې په ښکاره توګه باندې راغلل دا اختلافات په نظر باندې دا راته ووایي چې دا اختلافات په د دې پارټو په کینډیډیټو باندې او په سیاست باندې څومره اثر غورځوي خالد منصور به د کوم پارټو چې کسان زیات ولاړ دي همدغې پارټۍ نقصان دی که زه تا ته ووایم لکه اوس په پی کې 64 کې احمد علي د جی یو آی سرګرم کس و بلکې که زه تا ته ووایم نو په تحصیل کونسل کې به یې ورته هغه د ډیپټي چیرمین او یا د کنوینر دغه درجه ورکړې وه که نه او د هغه په علاقه مطلب دا دی چې هغه خپل خدمات هم شته او د سابقه یې مننه فنډ هم اخیستې و هغه هم لګولي دي دغسې مطلب دا دی چې بیا په پی کې 64 کې عباد عبدالله چې کوم دی نو هغه هم د جی یو آی سړی دی او پارټۍ ټیکټ ورکړی پارټۍ ټیکټ ورکړی دی ارشد عبدالله ته خو دا خلک دا کس چې کوم دی احمد علي دی به آزاد دغه کېږي نو دا د پارټۍ لپاره نقصان دی مطلب دا دی چې دلته یو مقابله ټیټ ته ډېره ټیټ مقابله را ښه دې خوا پکې راغلی د پی ټي آی نه حمزه نصیر اوس د کارکنانو خواهش چې کوم دی نو هغه ابتهار دی نو سو دغلته مطلب دا دی چې په پی کې 64 کې او په ان 25 کې به دغه د پی ټي آی په تاوان کې مرکزی کردار ادا کوي واخد د ابتهار مطلب دا دی چې دا پی ټي آی چې کوم ځکه چې هغه که تو ګورې نو په دواړو وروڼو یې فیارې جیلونه بیا کم خلک چې جیلونو ته تلي وو په هغې باندې خرچې هم ابتهار کړي دي دې بل اړخ ته چا تپوس هم نه دی کړی نو د کارکنانو ډیمانډ دا دی چې یاره ابتهار ته دې ټیکټ میلو شي بهر خال ټیکټ خو اوس میلو شوی دی حمزه نصیر ته میلو شوی دی نو دا به د پی ټي آی چې کوم دی 25 کینډیډیټ دی په هغه به مسر غورځوي او د پی کې 64 خو بس الله خیر دی هغه خو مطلب دا دی چې زیات تر پیدا به عوامي نشنل ګوند ته رسي ځکه چې هغوی دې وخت یو واحد یو کینډیډیټ دی پارټۍ کې سپورټ نشته ښه دغسې مطلب دا دی که ته په ستاسو تنګي ته وګورې توبان صاحب ته سلطان خان خبر وکړه نو ګوره عالم خان عبدالرحمن اسفندیار خان دا څلور به سلطان خان دا به څلور د ان پي نه جنګېدل په دې دغه باندې هغه بس ان پي کې شامل شوي دی عبدالرحمن خان نصرت ان پي کې شامل دی علم وردګ ان پي کې شامل شي نو د هغه پوزیشن مضبوط شوی هم دغلته دی ځکه چې عبدالرحمن خان نصرت سره موټ شته علم خان وردګ سره موټ شته دی خو مطلب دا دی ستاسو تنګي خو به معلومات خو موږ د خپلې تجربې چې هارون خان کېدای شي تاسو ما سپورټ کوئ نه خو هلته ورکر چې کوم دی هارون خان سپورټ کوي ټیکټ میلاوري مفتی کمال شاه ته دغلته مطلب دا دی چې دا هغه د جی یو په بیلات کې به دا یو مرکزي کردار ادا کوي او پیدا به زیاته چې کومه ده نو هغه به سکندر خان دي ته رسي ځکه چې د هغوی په پارټۍ کې الته سپورټ نشته نو همدغه پوزیشن د خالد مومند او د ارشاد صدر هم دی ارشاد د پی ټي آی د تحصیل صدر دی او ټیکټ چې دی نو سابقه ایم پی خالد خان ته ملو دی او ارشاد هم الیکشن کې دی بیا د پی ټي آی ورکر چې کوم دی دا نه دا به ته څنګه پیوې د چا انار نه خره د چا کمتره نه خره د چا مطلب دا دی چې څه نه خره چا څه نه خره د چا څه نه خره او تر کومه پورې چې دغه سوال دی زموږ د پی کې 65 نو هغې کې مطلب دا دی چې که ته کینډیډیټ وګورې نو 3 کینډیډیټ پکې داسې دي چې دا د لاندې طبقې دي چې په هغې باندې خبره کوو سټپ بای سټپ به پرې راشو مونږ صرف چونکې لکه چې عوامو ته څومره انفارمیشن مونږ ورکولی شو چې هغومره ورته په دغه کوم سره ټایم شته الف خان شریف ستا طرف ته راځم الیکشن ته رالې خدمت دې کوو خدمت دې کړی دی اوس هم کې بلکې مړه د موجوده وخت کې د په لاس باندې دا یو څه هغه نښه پرته چې د جیل نه رالي او خلکو له دلته دوی ورکړه دا راته ووایي چې کرین دې ولې خوښ کړو لکه آزاد ولې نه ودرېدی یو خو بغیر پارټۍ چې کم دی نو انتخابات کول چې بره لاړ شي نو بیا همدغه آزاد امیدواران چې کم دي چې دا په چا باندې خرج شو ته په خپله دا خبره کوې چې دلته کې زما هغسې تنظیم نشته څنګه د نورو سیاسي ګوندونو دی زما هغسې پارټي نشته څنګه چې نورو سیاسي ګوندونه دي نو زه داسې وګڼه چې لکه په یو آزاد حیثیت ما د صفر نه شروع کړې ده نو زه وایم چې لکه تا د صفر نه شروع کوله نو بیا وای صرف کرین شفیق امینی صاحب کې د څه داسې ولیدل چې لکه هغه سره ته ملګری شوې یا سعد رضوي صاحب سره څه داسې خبره ده ګوره چې یو خو د دې پارټۍ چې تاریخ وګورې که نه نو یو خو دغه خبره چې څنګه په خلکو ته موږ وایو په ساده ژبه کې
د حضور صلی الله علیه وسلم د عاشقانو ګوند او دی باندې رسا 20 روژه وه چې 1.5 سل کارکنان یې ورله وویشتل خو دوی همت بینله او هغه چې کوم دی د امریکې غلامي ونه کړله او په هغې خلکو باندې هغه د سفارتخانې یا د ملغونې د هغوی چې کوم اواز یې پورته کو او په میدان باندې ولاړو چې هغه ټیم کې په ډېر لوی تشدد شوی دی. دویم دا ده چې زموږ کوم صوبایي امیر دی ډاکټر محمد شفیق صاحب نو سپینې خبرې کوي ډاګیزې خبرې کوي دروغ پکې نشته. ګینې اجیابات شریف ته روزانه چې کوم دی نو د اتحاد دپاره خلک را روان دي خو اتحاد ورسره نه کوي. بل چې کومې ډاګیزې خبرې کوي نو دغه ډاګیزې خبرې زمام دي چې زه وایم چې یاره په ما باندې چې قدغن نه وي چې دا به کې او دا به نه کې نه بس چې مسلمان دی بس د هغه خدمت کول دي. او دا ماته په دې سیلاب کې چې کله د هغوی په کروڑا روپو سامانونه تقسیمول نو د نومې ګوند خلکه به راتلل سیاست یې پې نه کو چې چا به موړل نو ټرکونه به ډکېدل ډاټسن به ډکېدې رشکې به ډکېدې او د دې 400 د پړانغار د سوات دیر شانګله او دغه ځای ته به تلل کارکنانو پکې تڼۍ را لېږلې وي ستنې پکې را لېږلې وي وږي پکې را لېږلي خو چې په کچن کې څه لیدله نه هغې را لېږلي نو دا بغیر سیاسته هغوی خدمت کړی دی بغیر لا وزارت هغوی ته نه دی میلاو شوی الیکشن کې حصه نه ده اخیستې خو زما په دې 400 کې به 1,000 خلکو غریبانانو ته به کورونه میلاو شي دغه مې پکې خوښ شو. دا ده چې اتحاد چا سره نه کوي چې هغه خلکه هغه لوټیرو چې دغې سملو ته یې مونږ ولیږو دلته خلکو سره وادي وکړي بل 25 نکاتي منشور چې کم دی خو داسې منشور هم د بلې پارټۍ سره نو زه نن د دې نامزدګۍ نه چې کم دی نو استعفا ورکوم خو یوې پارټۍ لا تر اوسه د هغوی شان منشور وړاندې نه کړ. ډېر خلک وایي د صحت کارت د کولاوېدو دپاره موږ له ووټ راکړې هغه وایي چې یاره ټول علاج به پرې وي تعلیم به پرې وي بنیادي ټول سہولیات به پرې وي او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د طرز حکومت په جوړو. زما مرکزی مشر چې کوم دی خالد منصور د جمعات ته پازه په 2.5 مرلې کور کې دی وخت کې اوسېږي هغه په هغې کې خوشحاله دی خلکو ورته ډېر اپاره کو خو نه زما د خپل غریبي او دا ځای ښه ده چې په ما باندې دغه هم نه وي. بل هغه ډېر کولو تقریر کې ویلي دي د الیکشن نه مخکې چې کله منشور وړاندې کو خو زما یو امیدوار یا زه په غلطه باندې ما نو خدای ذلیلم کې خدای دغه ځای ته مخکې بونه تلی شي نو خو چېرې په پاکستان کې تحریک لبیک حکومت راغی نو بیا به دا خلک خوشحالۍ سیکي او خو چېرې ما ته مکمله وشوله نو زما چې کومې خبرې دي نو هغه ډېرې واضحه دي چې انتظامیه د قام تابع کول د سیلاب نه دا خلکه بچ کول دا به دوی پنډي تعلیم او د صحت معاملات ټیکول او دې خلکو ته چې کوم دی په دوشل باندې بلکې ما پرون توپان سره خبرې کولې بعضې ته ځمه نو د کلو داسې نومونه دي چې هغه نومونه چې کوم دی نه هغه چاته یادېږي نه نو ما یو ډومبې خو به د خپل حلقه کې دې له سیسي نومونه د کلي د خلکو په مشوره باندې چې هغوی کینو او بورډونه ورته غټ غټ ولګومه چې د دې کلي دا نوم دی او د دې کلي دا نوم دی او د دې کلي دا نوم دی دې خلکو ته ګوره جي خالد منصور دلته کې منګ له دې جمهوري خلکو سره کړل شوګر میل رانه واغسته پیپر میل رانه واغسته انګريز ذاته یو اساسه پرېخې د ریلوې هغه ورچ خلکو قبضه کړه قبضه ما پیادل ته کې زیاته شوې ده دا خلک په دې غږ نه کوي چې دې خلکو ته مفادات دي دوی له الیکشنو کې خرچي کوي زما د چانه مفادات نشته کرپ سړی قبضه ما بیا اسپروس سودخور چې کم دی نو دا زما ازلی دشمن دی د دوی نه زه ووټ غواړم او نه زه دوی له ورځم دلته کې چې وګورې نو دا د کپړو میلو دی خلکو موږ له څه راکړل دلته کې چې کوم دی محمد امین باباجي صاحب یو غټه خستي ده تر اوسه د هغه په نوم باندې دلته یادګار شته تورنزو باباجي صاحب یو وزیمه خستي ده چې نن یې انګرېز ته نوم اخلي نو هغوی باندې راپرپې لګي دې خلکو هغوی له څه موقع ورکړه چې دا د دې 400 تاریخ دی نو ټون هم جوړ کړو نو خو هغه ټون یې جوړ کړو او دلته کې چې کوم دی نو پیر زبیر جان اقانی صاحب چې کوم دی نو د هغوی مدرسه چلیږي تورنزو باباجي صاحب د سرکار په سطح باندې څه جوړ شو دا نامعلوم تصویر چوک چې دی نو مال چې دا کامن تصویر په لګولې دی دا په مومندو کې په کارو پټکی د هغوی رواج دی نو دلته کې ګوره جي دا کمې مونږ پسې خنداګانې کېږي توپان صاحب ستاسو طرف ته به راځم دا راته ووایې چې به ورسره وممسکې دا راته ووایې چې په انې 25 باندې او په انې 24 باندې چې کوم کینډیډیټ ولاړ دی ستاسو په خیال باندې د کومې پارټۍ پوزیشن چې دی تر دې دمه تاسو ته ښه په نظر راځي د دواړو چې څومره پورې تاسو سره د پارټو کینډیډیټ تاسو په ذهن کې هغه دا کې چې کوم د سرنیا به سره زه شیر کوم چې دې متعلق تاسو دلته کې سره یې ده 24 باندې یادو په حال خو چې موږ سوینو یا سدي د موجوده دغه پورې
خو په 24 کې چې کوم دی نو آفتاب خان ښه روان دی او دلته چې کوم دی په 25 باندې ایمل خان ښه روان دی. نور مطلب داري کاندیډیټ ډیر دی خو پروګرامونه د دوی ډیر زیات دي. پاکستان تحریک انصاف چې دی अब په دوه حلقو باندې ستاسو په خیال څومره پورې سکور وکیو دا غوي پوزیشن بس څونه پورې وي؟ نو تحریک انصاف خو ما ته ته وی چې یو پکې د نشان دا مسله رااله او زیات تر خلک چې کوم دین او غوي ته په دې دانه لږ وخت کې دا پیغام نشي رسیدي. یو خو کاندیډیټ هم زیات دي بل مطلب دا لري که زه د سوشل میډیا نن سبا ډیر دور دی کنه اوس هلته چې د 24 کاندیډیټ دی نو د تنګي نه بار بار دا خبر راځي تاسو ته به ډیره پته د تنګي په خلکو به د پی ټی آی دی کاندیډیټ یې فیار کړي بار بار خلک وایي چې یاره هغه یې فیار یاد ساته. باقي که ته مطلب دا 2018 انتخاباتو ته وګورې کنه نو زه دا نه منم چې آفتاب خان الیکشن بایللی دی. په دغه وجه مطلب دا دی که دا د الیکشن فیري نو بیا پکې په 25 کې ایمل خان ته لار کلیر ده او په 24 کې آفتاب خان ته لار کلیر ده او که نه څوک بل څوک یې کوي نو بیا مطلب دا دی چې هر څه کېدي. دا راته ووایه طوفان صاحب چې جمعیت علما اسلام تاسو په اینې باندې په کوم پوزیشن وینئ؟ نو جمعیت خو مطلب دا دی چې یو د په تنګي کې او خصوصا په 400 کې نو چې دا کاندیډیټ په پی کې خپري نو د اینې کاندیډیټ له موږ نه ورکي د جی وای ځکه چې مطلب دا دی دلته که سړی خپري د قیادت نه خپري کم کاندیډیټ ته چې ټیکټ ملوري دا کاندیډیټ نه خپه د قیادت نه خپري نو دې ټوله پیدا او ماتره رسي خلکو پکرین دا مخ ورو نه 25 ما غټلې مطلب دا دی چې الریډي به قیادت ته نقصانی. صحیح الفان شرپو تا یعنی 25 او پی کې 65 چې داستا انتخابي حلقې دي. انتخابي حلقه یو خو دا خو لکه اینه چې نه خو ډېره زیاته وسیع وي او پی کې فوکس ته خاص په کم یو باندې دی ځکه چې ټول 15 جون کنسول ته ځان رسول ډېره ګرانه نه ده. خالد منصور صاحب زه د شورو نه د خلکو ته وایم چې دا څومره خلک زما دغه ګوري نو زما د لپاره کمپاین پیل کړي ارزه د چې تاسو لاړ شئ نو کریم د خلکو ته په ګوته کې چې لب خان شرپوم د میدان ته رادانګلي دي نه پوسټر شته نه وسره وسایل شته نه ارزه ته رسیدې شمه دا ما د خلکو ته ظاهره کړی ده. دی وخت کې زه صرف دغه پی کې 65 حلقې نه را لګیم او ما لا کلی ته نیم رسیدلی نو زه پکې کم ځای ته رسم دا لا ډیره ګرانه ده. خو دی وخت کې الحمدلله په 65 باندې خو بالکل مطمئن یم چې د 65 د اړې پاټه خلک دي لکه زه اړې پاټه خلکو ته دا وایم چې عزت ونه ختمه کې ترقې له وټ ورکې دا ترقې نه خځه کومه دا کرینو ګرځوي ان شاء الله مایوس کېږي برانه نه ډیرم چې کم دینو د سیاسي خلک وي امیر اسم لو دې مې راسم لو 15 کال بیا په دې تقریرونه وي زم چې 15 کال بس صرف خلکو ته ذکر خیمه چې ما دوکل نه انتقامي سیاست سره مې سکار شته نه انتقامي سیاست کومه چې کمی پاتې منسوبي دي چې هغه سر ته ورسوم ما د کوټ سره دغه کې کالج دی لس کال کې هغه جوړ نشو ان شاء الله په لږو ورځو کې ورته دا خیمه چې دا څنګه سر ته رسي خو په 65 ماته کامیابی رااله نو دا کالج چې کوم دی دا ټیکنیکل کالج دی د ډیرو خلکو ته موقع هر چا چې کړي زې مننه کومه خو په نیمه کې به بل حکومت راغی څنګه چې تنګیره ټاټونو پول دغه شان د ښکار شو نو زه هغه منسوبې بل مې دا خیال چې صدریاب کې ښکلی پارک جوړ کړم چې دلته دا د سیل سپاټۍ ځای دی او دغه ځای کې زه پڼ مختص کړم او خلک راشي د ټولې پښتونخوا نه خلک صدریاب ته راځي خو تر اوسه دې حکومتونو دې ته توجه ونه کړله چې دې ځای ته توجه وشي. د پولونو هم ډېر بد حال دی چې هر وخت په ټاټکو باندې ولته ورته یو ملنګ ناست وي او هغې ټیکوي نو دا د هلته کې خلک د هغې مرمت پکار دی خلکو ترې هغه اوسپنې پټې کړلې داسې په خیالي پول باندې موږ سره ډېر ښکلی سپاټ دی چې زما 400 ته ډېره غټه پیدا راځي زما ټیمې هر وخت په خساره کې وي نو دې طرف ته پاملرنه پکار ده چې زه دلته کې خلکو له وسایل ورکړم او خلک په روزګار باندې وي دلته کې چې کوم دي ایم پی ای له نوکرۍ راشي هغه نوکرۍ چې کوم دي په خپلو کې تقسیم او د خپل حجرې نه راته وي زه یم چې هر کلي کې زه کمیټي جوړه کړم ولې چې زه هر چا هغه مالک سکوټ راکوي او خو نه راکوي خو زه به خدمت کوم ان شاء الله د هغوی زړه به ګټم او هغوی ته هم وایم چې دا ټسټینګ کیس واخلې او دې
کم چې پاس شوي دي نو دوی ته هم یو مثال پرېږدم د ریډیو مې دا 15 کاله ریکارډ پروت دی خو چېرته مې داسې خبره کړې وي تا به هم را سره پې دغه کړي چې ته خو ډېر تیز دی خو د دې قام دپاره چې کوم دی ما دوکان وسوځو د دې قام دپاره په ما ډزې وشوې د دې قام دپاره ما په عدالتونو کې په پایې کې په نیب کې کومه محکمه به داسې نه وي پیم را چې کومه ده د دلبر ریډیو په ما 15 لکه روپۍ ورکړي دي خیبر نیوز چې کوم دی نو په ما 10 لکه روپۍ ورکړي دي دا د دې قام دپاره زه پکې څونه په یو کیس کې مې 95 پیري پیشي کړې ده هسپتالونو د صحت په معاملاتو کې مې لانجې راغلي دي په 19 ګریډ مې ولا په دې 400 کې پایارې کړي دي د 400 په تاریخ کې ما ته غټ غټ خلکو خو چیرې په یو نوکر پیشه کس او په 19 او په 18 ګریډ باندې پایار کړي دا مې هم دې خلکو له کړي دي په هغې کې زما لکونه روپۍ لګېدلي دي او ما چاته ویلي نه دي ما باندې چې سخت تېرې شوي دي نن خلکو په ما الزام لګو چې دې پارټۍ سره دې پارټۍ سره یو داسې پارټۍ ته رالم چې نوې پارټي د ازمېښتلم نه ده ازمېښتلم نه ده نه د هغې شان منشور بل چې پارټۍ سره شته دي او نه پکې فریب او دوکه شته نه چا سره اتحاد کوي د کرسۍ دپاره او نه کرسۍ دپاره الیکشن ته روتې د هغه و چې موږ ته پول حکومت راشي چې د ملک د خلک خوشحالۍ سي کي دې ملک څومره پیسه ده خو پیسه چېرته کې ځي همدغه خلک چې کوم دی نو به دوی یې لوټي او سټی پکې کوي او کله بخر ملکونو ته کله دلته کې هم په دغه کمیشنو باندې زما دا 400 کې باقي پاتې مسلې حل کېږي دلته کې د بجلی کار څوک نه کوي دلته د ګیس کار څوک نه کوي د 2019 نه کنیکشنې بندې دي دا کنیکشنې به کولاومه ټرانسفارمر به چې کوم دی نو یو دا مې و دې خلکو سره واده ده چې ټرانسفارمر دپاره به مینتونه نه وي همدا وابډه به یې دغه کوي او انشاءالله کور په کور چې کوم ځای کې ضرورتونه ټرانسفارمر به لګي ما وابډې والا یو ډېره خم کس سره خبرې وکړې هغه وي دا خلک پیسې نومونه کوي موږ له دلته کې راځي چې دلته کې ولا ټرانسفارمر یې ورکوو نو ډېر عجیبه شانته سیستم په مرمتو خلکه چاندې کې یبل او شابړې ته تلو نو خلکو چاندې کولې دا د دې وابډې کار دی خو تپوس والا څوک نشته دي ځکه چې هغوی ځان ته کونډۍ لګولې دي د غلا بجلي استعمالوي نو هغوی په وابډې والا باندې پرشر نشي روړی صحیح توپان صاحب ستاسو زموږ نه عمر او تجربه ډېره زیاته ده په دې خپل لایف کې تاسو به ډېر کره ته کتلي وي مونږ په دې 2 الیکشنې زمونږ چې لکه په دغه باندې په ښه بده چې کوم دغه شونه دا 2 الیکشنې چې دي دا مونږ داسې ښه ټیکو کتې او په دې کې مونږ وکړو دا واحد الیکشن مونږ ته په دې تر دې دمه په نظر راځي چې ټولې پارټۍ پکې په ځانګړ حیثیت باندې روانې د الیکشن کې کوزي شوي دي تر دې دمه اتحادونه نشو ولې څه وجه کېدی شي نو اتحادونه خو خالد به چې کېږي نو هغه د کوچلو په بنیاد کېږي که هره پارټي وایي چې زما به دا کینډیډیټ هم ولاړي او دا به هم ولاړي نو بیا ته اتحاد په کوم بنیاد کې نور وختونو کې شوي دي که نه اتحاد نور وختونو کې شوي دي لکه نور وختونو کې که تو ګورو د 400 روایات چې کوم دي نو زیاتره د قومي وطن پارټۍ او د جی یو آی نه که مونږ وګورو د صوبې په کچه مغه څیزونه د صوبې په سطح مطلب داري شوي دي دا د ورکرانو هم یو پرشر و د دې دوه پارټو لکه عوامي نشنل ګوند او جی یو آی دا ورکر یو بل نه برداشت کوي که قیادت یو ډي سي جنوم کې هغه ورکر ته قابل قبول نه نو په دغه بنیاد باندې دا د اکثریت پارټۍ چې کوم دي نو هغه خپل ورکر ته یې کتلي دي ځکه چې د ورکر په الیکشن کې مرکزي رول دی او دا د هرې پارټۍ په سر ده او بل زیاتې پارټۍ مطلب دا په دې دغه کې دي لکه خالد منصور به د اوس نه دغه چې په مرکز کې به نواز شریف راځي په دې صوبه کې د پرویز خټک دپاره مطلب دا چې وایي لوبې کېږي نو په دغه بنیاد خبره کېږي ما وختي تاسو ته خبره کوله خصوصا زمونږ د پي کې 65 الف خان کلیر کوي نه په پي کې 65 کې تقریبا ما د سره 62% کلي وکتل په پي کې 65 کې چې سانې کلي دي نو 62% کلي مونږ وکتل دغلته د ده چې کوم مطلب دا د ټولو کینډیډیټونه د ده دغه زیات په دی چې کوم ځای ته موږ لاړ شو نو دا اعلان لکه مطلب دا یو سړی وایي نو تسلي بخښه چې م ورته یم چې ما د پي ټي آی خلک ولیدل ما د جی یو آی خلک ولیدل ما د ان پي خلک ولیدل چې الف خانه ستا په سیلاب کې او خصوصا په هر رمضان کې زمونږ خیال ساتي ډېر لاندې خلک غریبانان متوسط طبقه ګوډمار ډرایور کلنډر مطلب دا چې هغه محنت ګلکار سره مزدور په دې پي کې 65 کې غربت ډېر زیات دی ځکه چې دا د هغه پي کې 65 سیلاب وي هغه حلقه نه ده دا دل پکې مطلب دا چې د پلان 400 نه علاوه غونډه شورګره پکې شامله ده نو بل مطلب دا چې د سیلاب والي سره
خلک مطلب پرون هم په موږ په یو ځای کې ناست یو سی دولتپوره کې نو هلته ورته خلک وایي چې پارټي پرېږده الف خانه پاټونه د موږ له چاودرې خو ستا د مایک ستا مطلب دا دی سوشل ورکر الف خان شیرپو فاونډیشن په حوالې سره ستا خدمات دي په دې علاقه تا د موږ خیال ساتلی نو موږ نه پول کوو دا دل دا وټو خو دا دل او دا ما د مختلفو سیاسي جماعتونو چې په هغې کې ما تا ته وي چې زیاتتر ښه که زه تا ته ویم چې واخد دا کینډیډیټ پوی چې په دوه درېو ځایونو کې زنانو کور ته غوښتي انټرویو ولا ورکړی زنانو ته پیغام ورکړی دا کال لږ اورو نو توپان صاحب ستاسو خبره او مخ پر وړاندې باندې وځو هلو السلام علیکم خیر دی شکر دی باز خانه څنګه یې انشاءالله انشاءالله ته ورسره په حلقه کې راځې که نه ته اخواتې یو ته کوم حلقه کې راځې دی په پبو کې د الف خان نو ډاکټر شفیق صاحب نوم یاد ساته ډاکټر محمد شفیق صاحب زموږ صوبایي کرین کرین لرا بروا بس دا کرین خلې دا مونډانی وباسو نو بل څه علاج شته ډېره مننه بس خان مونږ په لاین څوک دی هلو السلام علیکم لاین چې دی نو مس شو زمونږ ګرانو مشرانو تاسو به چورت نه خرابوي ځکه چې دلته کالس پکې راځي نو موږ چې کله چا څه ګیله معنی یا څه خبره د خلکو وینو چې اپا کې مو سره نصرت حسین توپان صاحب دا راته وایي چې په پی کې 15 باندې د الف خان شیرپو 65 په پی کې 65 باندې د الف خان شیرپو مقابل څوک ولاړ دي د کومې پارټۍ کوم کینډیډیټ دي په پی کې 65 باندې د جی یو آی نه چې کوم دی نو هغه محمد احمد خان دی صحیح د پی ټی آی نه چې کوم دی نو شکور خان دی د رضان دی د جماعت اسلامي نه چې کوم دی نو مصباح الله دی حالانکه د پی ټی آی پکې یو کینډیډیټ د بل مشته خو هغه دی وخت کې شکور خان حیثیت آزاد دی خو په پارټي بیس ته ټیکټ ملاوري کړ نو داسې مطلب دار د جماعت اسلامي نه پکې مصباح الله دی د عوامي نېشنل ګوند نه پکې شهزاد الدین دی چې سکول والا دی کنه لکه هغه مطلب دار سرمایه‌دار یا د خان قوانین میا لیبل پې نشته نو داسې نور هم پکې مطلب دار ارشد جان کانګړه دی د قومي وطن پارټۍ نه او دې خوا د پیپلز پارټۍ نه مقابله ستاسو په خیال د کومو پارټو د کومو کینډیډیټو ترمنځ به په پی کې 65 باندې نو خالد به کدی وخت کې مطلب دار به حیثیت ته ثقافي خبره کو نو بیا خلک کوئی په مرګیتیا کوي دا ما غوړته وی چې دی وخت کې مایوس خلک چې کم دي نو د الف خان مرګري دي کنه توپان صاحب داسې دا به تور صحافي به تور د حلقې د یو ووټر او به تور د یو ابزرور تاسو ما ته دا وایي چې د کومو پارټو ترمنځ به د کومو کینډیډیټو ترمنځ به مقابله وي په دې پی کې 65 باندې نو په تیر شوی روایتو کې خو چې کوم دي نو مطلب دا په 400 کې به درې کینډیډیټ دا خلکو مضبوط ګڼل پی ټی آی والا جی یو آی والا او ان پی والا او دا سیټ به درې دله چې کوم دي نو مطلب دا چې شکور خان ګټل هم دی کنه با مختلف پارټو د جی یو آی د پلیټ فارم نیم ګټلې د ان پی د پلیټ فارم نیم ګټلې د پی ټی آی د پلیټ فارم نیم ګټلې خدا د په الیکشن کې مطلب دا چې ماره تسوی خلک خبر ډیر ووټ پول کینا او الف خان په دغه لار روان دي زه ټیم چې مایوس خلک مال خفه خلک مال اده په اعتماد کې غشتي او د مطلب دا چې ځان سره روان کړی دي نو که دغه دم مطلب داري تر د 8 فروری پورې دغه چې برقرار وساتو نو کې دي چې د مقابله وکړي صحیح الف خان شیرپو ستا طرف ته راځم او ته په دې 400 کې تا سلی رښکاله صحافت وکړو او دا څومره کینډیډیټ چې تا سره په مقابله کې په دې تر دې دمو ولاړ دي نو دې ټولو سره ستا پرسنلی یو تعلق هم دی یو د ډېر وخت ورسره یو غم خادم ده دغه خلکه چې تا به طور خپل حریف به طور کینډیډیټ در سره ملو شي نو د هغوی ته څه تاثرات یو څه خبره وي
خالد منصور صاحب یو خو زه یو کاندیډیټ خپل خریب نه ګڼم ټول خپل رونه مې دي او بس خبره کوم نه جی زما اصلي پالیسی باندې کې نه پالیسی نه ګوره دغه کارکون مال وټ را کوي کنه نو دغه کارکون ما سره کلک ولاړ دی هغه د ګوره دغه خلک چهره بدلی هم دغه کاندیډیټ دي چې کله یوې پارټي ته دوی لکه نور پرز د ګل دی ټیکټ پسې ګرځي راګرځي او بوجه ورسره ویل ته کې ځلی صدر ناس دي چې د کم ډېر پیسې ورسره نو هغه ټیکټ هم ورکي هغه پارټي کې شاملې او لا باز پکې چې کم دي درې پته مکړي نو درې خوړله نو یو له پکې لاړ نو دا دوه چل نه ورځي نو اوس هغه هم چپتي خو الوی نو خبره دراز روزي نو ډیر داسې خبرې دي خو زه اوس ما مخکې ویلي دي چې اوس هم د دوی کمپاین کوم د خپل حلقې چې ما ته کوم نور د غري زه د هغوی کمپاین کوم د هغوی اواز ږدمه خو زه ډېر کاندیډیټ دا کوم دي خلکو ته هم دا وایم چې دوی وورئ د 3 منټو نه زیات تقریر نشي کولی دوی په اسمبلی کې څه خبرو کوي لکه په تیر اسمبلی کې 65 داسې امیدوارانو چې لوډ سپیکر له پوکي قدرې نه دی ورکړي خو به دا پارټي ټیکټ ورکړي د پیسو په زور باندې روزي او بس هلته کې دغه ته ورسي او بیا چې کوم دي 15 کاله پس ورته دا غریبانان وریاد شي او 15 کاله کې دی یو میاشت کې دغه خاده داسې تیزی کې چې بس ګرځي راګرځي نو زه اوس هم د دې ټولو دا څومره چې دي نن هم راتلم زما سوال لبخان په عمق قضیه باندې چې دا کاندیډیټ تاسو سره پیس ټو پیس چرته غم خدای کې ملو شي د دوی تاسو ته متعلق نه خو مزیدار غب شپ را سره لګي او ډیر راته بکیو دی خپل کې ما چې زما وټم ستادي نو کله خپل کاندیډیټ چې بل ورځ بس نو نه لما خو په خپل راته ویل کنه لکه په غب کې راته وی دا نه چې خپل وټ براله راکی خو زما وټم ستادي نو دا دوم راکی چیرې ډیر وتلې دي نو په دې باندې ستاینه کوم خو زمونږ په حلقه کې چې کم دی دا ما مخکې مې دي چې دې کې سمګلران یا داسې خلک نه دي ولاړ دې کې چې ولاړ دي نو سابق جیداد دي خانان دي دغه پکې دي په نور حلقو باندې ډیر غټ سمګلران ولاړ دي او هغوی چې کم دی نو ډیره لویه دغه کوي نو دام پکې یو ښه ده نو ما به بیا خپل خریب هم ګاڼو ما به تقریر حصه هم ګرځوله ځکه چې زه د سودخور او دغه چې کم دی بل خلک وایي اوټ واخله په څه طریقه باندې چې اخلي د هغې دپاره دروغ ووایه د خلکو خونې ړنګې کا خو به د الیکشن دی ځان په څه طریقه پاس کول د خلکو ته به دروغ وړوزول او دا هغه زه چې کوم ځای ته لاړ شم وروره زه ورته یم حق مې در باندې دی ماضي مې رایاد کې چې څونه چغې مې درله والي د شپې 10 بجې م د ریډیو نه تلم ټولې شپې مې مروڼې کړې دي 11 ورځې پس کور ته چې کوم د شیرپو ته په 2010 سیلاب کې تلم دا تیر سیلاب چې راغی دلته کې ومې جوټې وخلې خو خلکو ته ومې خبرې کولې د میدان مې نه دی پرې خالد منصور تاسو هم راسره وې دلته کې به خوب هم په دې لوډ سپیکر ته راغی خو بیا به چې کوم دی نو جټکه به م راله بیا هم خبرې وکړې نو زما په دې خلکو باندې اخت قرض مې دی پې او مایوسه کوم به بیا هم نه انشاءالله ورته به ښیم چې خلکه خدمت څنګه کوي نو په دې وجه باندې ما سره د هرې پارټۍ خلکه چې کوم دي څنګه توپان صاحب ووي نو ملګرتیا را سره کوي وي تا نه هم نارغېدل نشته دي او باقاعده ویډیوګانې را سره کوي لکه دې وخت کې ګوره جي جان محمد صدر صاحب د صدریاب پوره ملاتړ تسبیح الله پوره ملاتړ دغه شانتي ممتاز کاکا پوره ملاتړ دغه شانتي خان علم د ډیری سکندر خان پرون موږ یو مدرسې ته لاړو هغې کې نن دستاربندۍ تقریب و 2 بجې به زه هغې ته تلمه خو زه د جیل په دې دغه کې ګیر شوم هلته کې زه هغه تقریب له لا نړمه نو هغوی راته ویل چې هلته به جلسه کوو زه جلسې او دغه هم نه کوم زه څوک چا سره روانوم هم نه زه یم دا سیاسي خلک تاسو سره مخلص دي څه خار چاته کوې هم د دوی په ګاډو کې به ځې خو هلته به کرینت ته ټاپه واخې دوی ولې تاسو سره مخلص دي څه چې اوټ درنه والي او کومې وعدې د سره کې پوره کوي یې درته نه په دې باندې خدای پاک تاسو نه نیسي او پرون مې یو ملګري سره خبرې کولې پی ټي آی والا ډېر سینیر کسو ډېر ښه ملګرتیا لاس یې راکړه د 400 خلکو کې لکه عزت افزایي شته دوی هر چاته ښه کوي دوی چاته هم چې کوم دی نه کوي خو فیصله چې کومه ده انشاءالله راتلونکي الیکشن کې به زما په حق کې کوي خواپاینه وي خو په 25 وي او کرین له به ټاپه ورکوي توپان صاحب که موږ وګورو د الیکشن ماحول باندې موږ په شروع کې خبر وکړه چې د الیکشن ماحول هغه سیلانه دی چې څنګه پکارو یا څنګه په ماضي کې به د الیکشن ماحول او کاندیډیټ اوس خو واضح شو خبر ښکاره شوې کم خلک چې دي نو هغه بس ودرېدل نښې میلو شوې نښې چې نشانات چې هغه هم الاټ شو اوس ټایم ډېر کم پاتې شو ستاسو په خیال باندې دا کم کاندیډیټ چې دی ټایم لږ دی مقابله سخته ده په خپل پارټۍ کې مرته دوی به ډور ټو ډور یا جلسه جلوس کمپین ته بځي او کنه دی به خپل ټایم چې دی په دې خبره باندې صرف کوي چې یاره د باندې جرګه وکړو د باندې جرګه وکړو دا څیزونه به څه نظر ساتي چې خلک به کوم طرف ځي
خالد منصور به په دې لسته کاله کې چې کومې پارټۍ په اقتدار کې پاتې دي نو هغوی خو زیات تر ډور ټو ډور کمپین نه لږ ځان سایډ ته ساتي ځکه چې د خلکو رد عمل ټیک نه دی صحیح کم خلک چې په اقتدار کې پاتې دي په اقتدار کې په نه دې په لسته اقتدار کاله کې ما تقریبا ښکاره ټول دي او ټول نه نه پاتې په دي. دې لسته کاله کې مسایل ډېر تا ته پته لګي 170 روپۍ پرون تیلی ګرانه شوې ده د 20 کیلو تیل صحیح 12 روپۍ کیلو غوړي ګران شو خب دا په 400 کې خو یو ماحول داسې دی که او نه سټاک ایکسچینج په بره روان دی سټاک ایکسچینج په او دې بره خلکو روان ته د دې وړو پته لګي نه، بل غنم نه. یې پیدا کېږي د ها غریب د د وړو بجلی او د د- ګیس ګوره خالد منصور به ته صحافي تا ته مطلب دا دی چې په تنګي کې هر وخت میسج کېده چې نن تنګي چوک کې د پلانې پارټۍ مظاهره ده د ګیس د لوډ د شیډینګ بجلی خلاف. د بجلی ته وینې تا چې انتخابي مهم شروع دی یو کاندیډیټ یوې پارټۍ راته میسج کړی چې مظاهره ده نه یا احتجاج دی نه په دې وجه چې کوم دی نو خلک ډېر مایوس دي په علاقو کې مونږ ګرځو خلک نو د ډور ټو ډور کمپین نه چې ښه بعضې کاندیډیټو سره هم چې نوم د چانالو بده خبره ده ولاړ یو د برباد او د مردباد اواز پکې ولګي که نه کاندیډیټ دومره مایوس دی چې هغه په کوم کلي کې ولاړ دی هغه کلي نوم هم تیر شي نو ډور ټو ډور کمپین خو پکې هغې پارټو ته ډېر مشکل دی کوم چې په اقتدار کې په دې لسته کاله کې پاتې دي او مطلب دا دی نو مشکله راوته دغه به یو دغه وي چې مطلب دا دی د خپلې پارټۍ په د چا په حجره کې کارنر میټینګ یا مطلب دا دی څه شمولیتي تقریب نو په هغې طریقه مطلب دا دی چې کمپین خپل کولی شي خو ډور ټو ډور کمپین کې ډېر مشکلات دي د عوامو رد عمل ټیک نه دی نو قیادت چې کوم دی نو هغوی مطلب دا دی دا دغه کوي چې یاره موږ په څه طریقه د عوامو زړو ګټو نو د هغې لپاره هغه مختلف ټکټکس استعمالوي خو لا فی الحال اکثریت جماعتونه چې دي نو دا د ډور ټو ډور کمپین په موډ کې نه دي صحیح توپان صاحب دا راته وایي بیا به مونږ ځو دمې طرف ته خو شاټ راته ده ووایي چې یاره انتظامیه چې ده نو هغه څومره پورې هیلپ کوي د دې سیاسي ګوندونو د مشرانو سره د خپل کمپین په پیل کولو کې نو د انتظامیه خو مطلب دا دی چې زیات نه زیات د سکیورټي هغه مسلې وي که نه هغه هرې پارټۍ ته میلاوي صحیح. ته که دې وخت کې وګورې نو د جلسو جلوسونو اجازت په حواله باندې لکه عموم چا شکایت داسې نشته نه نشته انتخابي مهم کې مطلب دا دی چې چا کمپلین نه دی کړی صحیح. او بل چا ښکاره چا احتجاج هم نه دی کړی لکه دا مسلې خو زیات په دې چوک کې یا په تحصیل کې د جلسې جلوس ته دی وي نو دغه نشته علاقایي سطح باندې روان دي د مختلفو پارټو د اسانه پارټۍ چې دي تاسو د ډور ټو ډور کم زه راته یم چې د هغې په موډ کې یو سیاسي جماعت هم دی صحیح. خو په مختلفو اجرو کې مطلب دا دی چې دار پارټۍ پروګرامونه کې صحیح. روان دي صحیح ګران اوریدونکو زموږ پروګرام چې دی هغه به د شپږو بجو پورې ان شاء الله مونږ ځان سره بوزو ابراهیم بیگ صاحب عموما مونږ ته کوشش وکړو چې هغه عموما مونږ ځان سره د شیبې لپاره په لاین باندې واخلو مونږ زو یو ورکوټ شاندمې طرف ته پس د مینه چې راشنو خپل پروګرام به بیا جاری ساتو